بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو د ذکر یو درجہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائلی دی وای چاچ په دین باندې عمل وکړو نو هغه الله تعالی یاد کو اگر چې په خلی ډیر نه یادای او چاچ په خلی باندې الله تعالی یاد کو لیکن عمل په دین باندې نه کوي نو هغه ذکر وکړو خو پورا ذکر نه دی الله تعالی تقبل نه ده ځکه عمل په نه کوي. نو د دې وجه صوفیه حضرات وای صوفیه داسې وای ذکر العینین بالبکا وای دستر کو ذکر داده چې اوجاړي دا الله تعالی په دربار کې اوجاړي او چې په حدیث کې راځي چې څوک دا الله تعالی د یری نه اوجاړي په حدیث کې دي چې دا عملونه تلل شي نو ټول عملونه به وتلل شي لیکن دا الله تعالی د یری نه جړه دا بنشي تللې. الله تعالی به وایي فرشتي به وایي د دې تللو حاجت نشته ځکه چې د الله د یری نه یوه قطره په دې باندې په یو ساس کې باندې الله تبارک وتعالی د غر عمر ګناهونه معاف کوي او هغه د هغه اور مړی توده من نار راځي په حدیث کې د اور هغه غر چې هغه په جړه باندې الله تبارک وتعالی مړی. نو دا الله تبارک وتعالی په خدمت او په دربار کې جړه کول او جړل او لکه تاسو ته لیکلي درکړي دي که جړه نه وي نو هغه اردو والا وایي رونی کی شکل و صورت بنا دے وای د جړه هغه شکل دی جوړ دی چې د جړه په هغه شکل باندې بوم الله تبارک وتعالی هغه په جړه باندې قبول کړي چې دا جړه ده. نو جړل وای ذکر العینین البکا او ورپسې وای ذکر الاذنین بالاصغاء وای دو وګونو او ذکر داده چې په هغه باندې خبرې واوري نعت شریف په واوره د الله تعالی حمد په واوره د قران کریم تلاوت په واوره میوزک په ماوره گانے بجانے په ماوره ناجائز آواز په ماوره ناجائز تعلقات د چاوي د هغې خبرې په ماوره وای ذکر داده وګونو هغه ذکر دی وای ذکر اللسان بالثناء او د جبې او د خولې ذکر داده چې الحمدلله لا اله الا الله دا چې د ذکر هغه بیا وای ذکر کوي او د ذکر هغه پریکټس کوي او د ذکر هغه مشق کوي نو د هغې مطلب او خلاصه هم دغه ده چې دا جبه د داسې ذاکره ده چې یو وخت به د ذکر نه جبه نه وي هر وخت په جبه باندې ذکر وي تر دې پورې چې خلک اسې ناستي او تا سره په تسبیح وي لکه دا صوفیه حضرات یا چې په سلسله کې څوک داخلي نو بس ورسره تسبیح وي یا د تسبیح په ځای هغه بل ټک ټک والا انګریزانو هغه راایستی و د غواڼو د څاروو د شمېرلو لپاره نو موږ د هغې مقابله وکړه چې تاسو خو د څاروو او د ځناورو د شمېرلو لپاره راایستی و موږ به د الله تعالی ذکر کوو ستاسو مقابله کوو نو ځکه هغه ټک ټک چې ورکړی که هغې نو هغه ښه شی دی خیر دی تسبیح خو ډېر ښه شی دی ځکه تسبیح خو د صوفیه او علامت دی او چې چا تسبیح ته بدعت ویلي دی نو موږ په فتاوه کې او د ذکر جهري هغه کتاب چې لیکلی دی په هغې کې د هغې مفصل رد لیکلی دی د هغې تردید هم لیکلی دی. وای ذکر البدن بالوفا د ټول بدن ذکر دا ده چې د الله تعالی سره وفادار وي. الدین النصیحة دین د خیرخواهۍ نوم دی نو په هغې کې وایي د چا دپاره النصیحة لله د الله تعالی دپاره خیرخواهي نو دلته علما وایي دا ترجمه به موږ وایي ته د الله تعالی دپاره خیرخواهي خیرخواهي خو وایي خیر غوښتو ته نو د الله تعالی دپاره بل چا نه خیر غواړي نو د دې وجې چې هغه پوه مدرسین دي نو هغوی د نصیحت معنا خیرخواهي نه کوي وفاداري کوي.
د الله تعالی سره وفاداری د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وفاداری د ټول بدن ذکر دی او ذکر الروح د روح هغه ذکر بین کونه بین الخوف والرجاء چې دا زړه او روح باندې امید هم ساتي او د الله تعالی نه بجریږي دا نه چې په عبادت باندې تکبر کې چې زه خو مخامخا جنت ته ځم او دا څومره چې دومره ویریږي چې یاره زه خو جنت ته تللی نه شم امید به هم ساتي او یریږي به نو دا د روح هغه ذکر دی ذکر حقیقي خو ذکر دا دی چې په دغه طریقه باندې وي او ټول بدن د الله تبارک وتعالی سره وفاداری کوي